بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان على قائتهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة الصاحب فإن الله يمقت على ذلك أو كما قال. فننني سبق کې هم د قضاء حاجت هغه آداب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیانوي. نبی علیہ السلام فرمایي چې دوه کسان چې هغه قضاء حاجت کوي په هغه دوران کې د یو بل سره خبرې نه کوي، په داسې طریقې سره هم چې هغه ينظر كل واحد منهما الى عورة صاحبه، چې د یو بل عورت ته نظر هم کوي، خپل کې خبرې هم کوي او د یو بل عورت ته نظر هم کوي، لیدل هم کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې داسې دا نه کوي. ولې؟ فإن الله يمقت على ذلك، ځکه الله په دې خبره ډېر سخت ناراضه کیږي، خفه کیږي، غوسه کیږي په دې باندې. گویا په دې حدیث کې دوه خبرې ذکر شو. یو دا چې د قضاء حاجت په دوران کې خبرې کول خپله کې، او دویم دا چې یو بل عورت ته لیدل. دا دواړه خبرې بیله بیله شي هم معیوب دي، ناجایز دي. که څوک صرف په قضاء حاجت دوران کې خبرې کوي دا هم جایز نه ده، دینه هم منع ده. او که یو بل عورت ته ګوري دا هم منع ده، سخته ګناه ده. او که چېرته دا خبرې دواړه خبرې بیا جمع شي، یو بل عورت ته هم ګوري او یو بل سره خبرې هم کوي، دا به ډېره لویه ګناه ده. نه حدیث کې د دواړو خبرو هغه ذکر ده. عام طور منتي لکه جاهلیت کې هم په خلکو کې دا عادت و، او اوس هم په دیهاتو کې بانډچیانو کې دغه عادت شته چې هغه د دې پروا نه کوي. قضاء حاجت دوران کې نه د دې پروا کوي چې چا سره خبرې اترې، خبرې هم کوي. او داسې ځای وي اکثر چې یو بل عورت ته نظر هم کوي، د دې سباق نه حالانکې دا ډېره لویه ګناه ده. د دې نه ځان خبرول ضروري دي او دې نه ځان ساتل ضروري دي. الله موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي.